شکور چې دی هغه لا 15 کاله نه دي پوره شوي د خیر چا رها کړ او څنګه رها شه او ډونالډ ټرمپ ته څنګه ورسېده همدې پرېښې که نه همدې پرېښې دی که نه او دلته کې د هغې ترجماني په انګریزۍ ژبه کې چې چا کوله نو موږ چې هغې ته وکتل نو زموږ دا سینه یخه شوه تاسو وایي پښتانه وایي دا ټټر مې یخ شي نو اس مې کاو د هغې ترجماني د ډونالډ ټرمپ ته چې کوله د هغه نوم د شان تاثیر او هغه د هغه ګستاخ رسول سلمان تاثیر چې د پنجاب گورنر و د هغې زوی دی زموږ سینه ولې یخه شوه زموږ سینه ځکه یخه شوه چې غازي ممتاز حسین قادري چې کوم قدم اوچت کړی و نو په حقه باندې اوچت کړی لار ګستاخ و نو نن زوی هم چې دی د ګستاخ په حمایت کې ترجماني کوي لګیا نو دغه خلکو دا اقتدار د لږو ورځو دی د دغه خلکو دا د وطن آئین سره چې دوی حلف اوچت کړی دی غداري د دغه خلکو د محبوب صلی الله علیه وسلم سره غداري چې ده د هغې د وجې نه د مسلمانانو د زړونو نه د عشاقو د زړونو نه نه د ختم نبوت عقیده وتی شي او نه د ناموس رسالت د تحفظ خبره وتی شي که اوس ډونالډ ټرمپ دا وایي چې آئین نه دا د قادیانیانو والا ترمیم وباسئ چې دا کافران دي او غیر مسلم اقلیت دی نو د محبوب صلی الله علیه وسلم ختم نبوت د آئین دغه ترمیم محتاجه نه دی چې کله سنو هم محبوب صلی الله علیه وسلم چې خاتم النبیین ارشاد فرمایي کنت اول النبیین فی الخلق واخرهم فی البعث او چې کله به څه نه وي هم محبوب صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دا د محبوب صلی الله علیه وسلم منصب د ختم نبوت چې دغه ترمیم پورې منحصر نه دی